شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهادي او د الله پلار کې حق جهاد کوي دغه الله تاسو غوړه کړی نه دې ګرځولې په تاسو باندې په دین کې من حرج څه تکلیف ستنګي ملت ابيكم ابراهيم ملت د پلار تاسو ابراهيم عليه السلام دې چې هغه پسند کړی دی وسماکم المسلمین چې هغه تاسو نامدار کړی یې او مسلمانانو باندې من قبل مخکې د دین او په هاذا او په دې کتاب کې ليكون الرسول شهيدا عليكم د دې لپاره چې رسول گواهی په تاسو او تكونوا شهداء الناس او تاسو گواهان شي په خلق باندې فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ودروا منزل او زکات ورکوي واعتصموا بالله مضبوطی منګولي ولګوي په الله باندې هو مولاکم چې دغه ستاسو مالک دی فنعم المولا ونعم النصير ډېر ښه مددگار دی او ډېر ښه مالک دی ښه دوست دی اوس په اسلام کې بنیادی حقوق ډېر حقوق دي خو لیکن غټ غټو حقوق لس حقوق چې دا په یو مسلمان باندې لس حقوق داسې دا به سر ته رسوي دی به هله مسلماني د ټولو نه اولنی حق دا د الله تعالی حق دی د الله حق په بنده باندې څه دی نو قرآن مجید د هغې ذکر په خپله باندې کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله والرزاق ذو القوه المتين اولنې حق په بندمانی د الله حق ته هغه دارې ته د الله بندگی کې او د الله بندگی ال کېږي چې کله الله یو اومني کله الله تعالی ته په ذات او صفاتو کې یو اومنو او د شرک نه بالکل پاک او تاویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دی ویل نو تا د الله حق اجمالی اومنو وز دا غین رستو به تر الله بندگی شروع کی او د الله چې کوم قانون دی ناغه به په تفصیل سره په مزه مزه باندې هم یو منی بیا به پاسه بل منی بیا به بل منی په دې وجه باندې د الله تعالی په بنده باندې حقدار ته الله یوازې په یوازې اومني د دې وجه الله د شرک سره ورانه ده حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې پروردگار فرمای انا اغنى الشرکا من الشرک زب ټول شرکاو کې چې په دنیا کې چرته څوک شرکای زر ټول نه بے پروا او مستغنی ما نور خلق شرکت منی زب عبادت کې شرکت نه منم زب توحید کې شرکت نه منم بنده هغه بندر الله ته چې هغه یوازې په یوازې د الله بندوي او چې کله ور سره د غیر الله څخه معمولی غوندي شایبم راشي نو الله ته مطلوب نه دی هغه رد کوي وایي زه هم دې پرېږدم او د عبادت هم پرېږدم او هر څه پرېږدم د دې وجې کله قیامت قایم شي نو اعلان به وشي چا بندګي کوله بس په هغې پسې ځئ ذره برابره بندګي وله کړې ده نو په هغې پسې ځئ نو که چا د نور بندګي کوله نور به ورته مشکل شي په هغې پسې به رواني چا د سپومۍ بندګي کوله سپومۍ ورته مشکله شي په هغې به رواني که چا د ونو ګټو لوټو چې کومه دی بندګي کوله که چا د پیریانو انسانانو بندګي کوله او که چا د پیغمبرانو د اولیاء الله بندګي کوله او که چا د فرشتو کوله
خو چې کله مکالمه شروع شي نو چې چا د توحید دعوت ورکړی دی او هغه توحید د دعوت سره د شرک نه بیزاره او د هغه د وفات نه بعد یا د هغه په ژوند باندې خلقو د هغه بندګي کول او هغه ته خبر هم نه نو ورته اعلان وکړي تبري به ورته وکړي پروردګار زه خو ته خبر هم نه یم دوی به چا بندګي کړي ما ته خو پته نشته او چې چا ورته دعوت ورکړی د بندګۍ دعوتونه مختلف دعوتونه دي لکه څرنګه تاسو اوس ګورئ په دې سوشل میډیا باندې ګورئ دا پیران دا ګمراهان دا فاسقان فاجران چې دا خلک راځي او د ګډېږي او سرونه ورته ښکته کوي او دوی نه منې کوي دغه مشرکان دي دغه مشرکان او دغه معبودان دي دا به قیامت په ورځ باندې د دې جواب نشي کولی همدغه شانتې به وي دا عابدان چې دی نو دا به له دوی نه بیزاره یو دوی به له دوی نه بیزاره خو دواړه به د جهنم په یخ کې پراته وي هم عابدان هم معبودان څومره بېقوفه قوم دی څومره بېقوفه انسانان دي چې عجیبه غوندې خبره ستا په شانتې انسان دی نه ستا نه زیاده بندګي کوي نه ستا نه زیات ذکر کوي نه ستا نه زیات تلاوت کوي نه ستا نه زیات ښایسته دی نه ستا نه زیات چې کوم څه صفات پکې نور شته دی چا په تا کې نشته او ته بیا ځې پیسې هم وله ورکوې او سجده هم ورته لګې هم وله پیسې ورکوي هم وله سجده ورکوي هم ځان د دنیا نه خلاصوي هم ځان د دین نه خلاصوي دین هم برباد او دنیا هم برباد مال هم ورکوي او عقیده هم ورکوي عقیده هم لاړه ځایله شو ختمه شو مال هم ځایل شو دومره بېقوفه انسانان دي دغې ته ویل کېږي دا به قیامت په ورځ باندې ورته وایي د دغې بندګي کوئ چې تاسو جهنم نه خلاص کېږي نه الله ته خالص توحید مطلوب د دې وجه نه ټول نه اولنی حقدار چې ته به د الله بندګي کې بالکل یوازې په یوازې وما بکم من نعمت فمن الله ولې به د الله بندګي یوازې په یوازې کې چې صدر سره دی دا ټول د الله طرفه دي تا سره ذاتي هیڅ هم نشته دی که تا له جواني درکړې د الله درکړې عمر درکړی الله درکړی صحت درکړی الله درکړی د دنیا چې څومره نعمتونه د الله درکړي دي که نه ډېر خلک چې هغه ځان مړ کړو که نه په الواد پسې ځان مړ کړو الواد ول الله نه ورکوي نه میلاوېږي ورته نه یې وله پیر ورکولی شي نه یې وله ملنګ ورکولی شي نه یې وله دمګری ورکولی شي نه یې وله ملا ورکولی شي نه یې حکیم ورکولی شي نه ډاکټر ورکولی شي ځان ستړی کړي ستړی ستومانه د دنیا نه لاړ شي خو چې الله وله الواد نه ورکوي نه یې ورکوي وله ولې چې طاقت ورسره نشته دا ټول اسباب دي دا پیر شي ختم شي هیڅ یو سبب چې دی نه هغه څه کار نه کوي نو هر څه د الله په لاس کې دا ټول نعمتونه د الله دي که ستا سره څه دي دا د الله دي ستا سره ذاتي چې دی نو هېڅ هم نشته دی ذره برابر څه شی در سره نشته دا هر څه د الله دی اولنی حق د الله دا دی چې ته د الله موحد بنده جوړ شي د الله تعالی سره شریک نه جوړې د الله تعالی سره په هیڅ شیز کې په عباداتو کې په افعالو کې په صفاتو کې په ذات کې په عاداتو کې هیڅ څه نه کې د الله بندګي به کې په دې وجه باندې هر قسم بندګي به کې دا ډېر حقوق دي مختصر وایم نبی علیہ السلام فرمایي د الله بندګي کوه مونږ نشئ کولی په ولاړې صلی قائما وایي په ولاړې مونږ نشم کولی فإن لم تستطع فقاعدا په ناستې کوه په ناستې باندې هم نشم کولی فإن لم تستطع فعلى جنب داسې مو وایي دونه مشقت کې او مصیبت کې څوک الله تعالی نه اچوي یو سړی دی هغه په ځمکه باندې ناسته کولی شي پښې غځولی شي بندګي کولی شي نو خپې به غځوي او د رکوع سجدې دپاره به سر ښکته کوي که سجده کولی شي نو کوي دی او که نه شي کولی د هغې دپاره به سر د رکوع نه لږ زیات ښکته کوي یو سړی دی هغه داسې نشي کېناستی او په لغتۍ باندې کینی عبدالله زوی د عمر رضی الله عنه ترمذي حدیث دی امونځ کولو نو په لغتۍ ناسو پرلت چې ورته ویلی کېږي مربع چا ورته ویلی جناب ته خو داسې ناستې هغه ورته ویل زما خپې کار نه کوي زه داسې نشم کېناستی نه شاته خپې ودرولی شم نه خپې غځولی شم د دې وجې نه په دې طریقه باندې کېناستی شم هغه په دغې طریقه مونځ کولو په دغې طریقه هم نشي کېناستی ملا کې دومره تکلیف دی په کرسۍ باندې کېناستی شي نو په کرسۍ باندې مونځ کول څه ګناه نه ده په کرسۍ باندې کېنه الله تعالی داسې نه یو پیغمبر دا درې طریقې دا وخت مناسب ویلي دي قائما قاعدا علی جنب په ولاړې په ناستې په اړخ باندې بس ته معذور یې ته نشې کولی
نو چې په کومې طریقه باندې ته بندګي کولی شي نو بیا په هغې بندګي کوه. ځان له تکلیف مه ورکوه چې تا ته وایي چې هلکه نه سجده خامخا کوه او رکوع پکې خامخا کوه، قیام پکې زه نه شم کولی، 2 لمونځه به وکړم په 3 کې بیا پروت یم، 4 به وکړم په 5 کې به پروت یم. نه، نو الله تا ته داسې نه وایي چې ته بالکل معذوره شې د ودرېدو نه. نه، چې تا ته ودرېدل تکلیف در کوي، کښېنه، تا ته ناسته تکلیف در کوي، ډډه ولګوه. ته چې کومه دی پرلت باندې تا له تکلیف در کوي، په کرسۍ کې کښېنه، ډډه ولګوه، تا ته اجازت دی. خو د الله بندګي به کې. د دې وجې نه اولنی حق دا دی چې موږ د الله موحدین بندګان جوړ شو، د الله سره په ذات کې، په صفاتو کې، په افعالو کې، په عباداتو کې، په عاداتو کې شریک نه جوړو. او چې کله داسې نه وي دغه بنده الله ته مطلوب نه. ډېر ښه بندګان تېر شوي دي چې د هغوی بندګي ډېره زیاته او زما او ستا بندګي هغې ته رسیم نه، لیکن هغه بندګي الله ته مقصوده نه وه. ولې؟ توحید ورسره نه و، توحید، شرک ورسره. عیسی ابن الله وایو، عزیر ابن الله وایو، الملائکة بنات الله ویل، داسې نیک کارونه کول، صالح کارونه کول، پیغمبر صفت کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي زه په دارالندوه کې د قصی ابن کلاب په کور کې په یو جرګه کې په یو مشاورت کې ناست وم. په هغه وخت کې چې پیغمبري ما ته نه و میلاو شوې، په هغه مشاورت کې چې زه کېناستلم د مکې مشرکان راجمع شو، ډېرې ښایستې معاهدې کړې وې. هغه معاهدې که اوس موجود وې نو ما به دا اسلام کې نورې مضبوطولې، چې په هغې کې د صله رحمۍ معاهده وه، په هغې کې د مظلوم حمایت و، په هغې کې چې دی نو د میلمه چې کومه دی نو سو خدمت و، د حرمین د حرم شریف کې خدمت و، د کعبې شریفې خدمت و، د هغې تعمیر و، د هغې زمزم حفاظت و، د مکې حفاظت و، ډېر بېشماره خبرې وې. ویل هغه ښې خبرې وې، لیکن سره د دې نه هغه ټولې ښې خبرې هغه توحید نه چې کومه دی نو څه علاوه وې، د دې وجې نه ورله په کار رانلې، هېڅ په کار ورله رانلې. نو دا اولنی حق دی چې انسان به څه وي، دا به موحد وي، دی به د الله یوازې په یوازې بندګي کوي، دې کې به شریک نه وي. ډېر خلک دی هغه د الله بندګي کوي، ډېره زیاته بندګي کوي، مختلف وظایف کوي، مختلف ذکرونه کوي، مختلف عبادات کوي، لیکن نظریه د شرک وي. کله ځان په پیر پسې تړلی د هغې بندګي کوي، کله ځان په ملنګ پسې تړلی د هغې بندګي کوي، کله ځان په مزار پسې تړلی د جمعرات و جمعې له ځي، یا هفتوار ځي یا ماهانه ځي یا په کال کې یو ځل ځي، د هغې بندګي کوي. ثابت کال بندګي په سین باندې لاغو کړه، د ثابت هفتې بندګي په سین باندې لاغو کړه، ثابت میاشتې بندګي په سین باندې لاغو کړه. ټیک ته نیکانو صالحانو پیري دا ګناه نه ده. پلار پیر دی، مور پیره ده، استاذ پیر دی، یو نیک صالح سړی دی ژوندی دی، هغه ستا پیر دی، لاړ شه کښېنه ورته ورته وایه یاره جي ما ته دا مسلې دي، زما دا پریشانیانې دي، ما ته څه داسې وښایه، څه وظیفه راته وښایه، څه آیتونه راته وښایه، ښایي به درته بیعت ورسره وکړه، لاس ولم ورکړه، څه ګناه نه ده. بیعت کول په شریعت کې بالکل جایز دي. بیعت ته خلافت دی، بیعت ته رسالت دی، نه شي کولی. अब د خلیفه سره کې او د پیغمبر خاتم النبیین خبره ختمه شوې ده. د هغه بیعت هم دا دی چې د پیغمبر عزت پکې او درود به وي. اوس د عامو انسانانو کې صالحان نیکان ستا په نظر کې دي، خو چې یي حقیقي نیک وي د هغه سره بیعت وکړو چې تا ته د شریعت خبرې ښیي، د شریعت خلاف درته نه ښیي. شته نیکان صالحان د هر چا پیري، څوک وایي او څوک نه وایي، نور د هر چا پیري. یو مولوی صاحب د هغه سره سړی کیني پاسي دغه پیر دی که نه، یو عالم د هغه سره کیني پاسي دغه پیر دی که نه، یو نیک صالح بنده د هغه سره کیني پاسي ته پوسونه دی کې دغه پیر دی که نه، دغه پیري ده. دویم نمبر حق د نبی علیہ السلام حق دی. د نبی علیہ السلام حق په ټولو حقوقو کې په مخلوقاتو کې اوچت دی. په دې وجه باندې قرآن د هغې ذکر کوي چې یو سړی دی او هغه وایي چې هر زما د پیغمبر سره مینه، د الله سره مینه، د خپل ځان دې وګوري اتباع به کې څومره ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. څوک چې د پیغمبر اتباع کوي دی د پیغمبر سره مینه کوي او دی د الله سره مینه کوي. د دې وجه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائے لا یؤمن احدکم، صحیح بخاری، حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تر هغه وخته پورې یو سړی چې ځان ته مؤمن وایي دی مؤمن نه دی، تر څو پورې چې دی د خپل الواد نه، د خپل مور پلار نه د پیغمبر سره زیاته مینه ونه کړي، د ټولو انسانانو سره زیاته مینه ونه کړي. او د پیغمبر سره زیاته مینه خدا نه ده چې یو سړی د پیغمبر سره مینه کوي او آتش په خوله باندې درود شریف وایي. په خوله باندې درود شریف ویل یوازې چې کوم دی دا د مینې اظهار نه دی، د مینې اظهار د پیغمبر په سنت کې دی چې ستا ډانچه د پیغمبر د سنت مطابقي
وستا ډانچره پیغمبر د سنت مطابق ده، نو دا مینه ده چا سره د نبی علیه السلام سره تا واقعي د حقیقي مینې قابل یې چې ته د دې خبر اقرار وکړې زما د رسول الله سره مینه ده. لیکن که یو سړی دی هغه یو طرف ته چې دی نو هغه چغې وباسي لکه اوس په دې ځای کې لګیا دی او هغه په خوږ اواز باندې نعت شروع کړی دی او د نبی علیه السلام صفتونه بیانوي، نو ښه خبره ده. لیکن دغه سړی د نبی علیه السلام د سنت خلاف دی، بدعت کوي و دې په بدعاتو کې اخته دی. نو که دې ځان مړ کړي په نعتونو باندې، په غزلو باندې، په شعرونو باندې، خو لیکن دی عاشق رسول نه دی. ولې؟ ځکه دی پیغمبر د سنت مطابق اتباع نه کوي. و یو سړی دی د هغه اواز خوږ هم نه دی، نه نعت ویلی شي نه نور څه ویلی شي، خو لیکن د هغه سنت چې کومه دی د پیغمبر د سنت مطابق خپله زندګي تېروي، د سر نه واله تر خپو پورې د ده زندګي د نبي علیه السلام د سنت مطابق دی. دی پوه شي چې دا سره دا عاشق رسول دی. د دې وجې صحابه عاشق رسولو غلي غلیا به ناستو، ډېرې خبرې به هم نه کولې، د نبي علیه السلام سره به ډېرې خبرې هم نه کولې، په محفل کې به غلي غلیا ناستو. دومره داسې صحابه پکې هم تېر شوي دي چې د نبي علیه السلام سره چېرته یو ځل تپوس یا یو دوه ځله تپوس پې دي کړی، نور تپوس یې هم نه دی کړی. اسلام یې قبول کړی دی او چې پیغمبر ورته څه ویلي دي بس هغې عملي اختیار کړي دي. تاسو په خپله باندې یو نمونه پیش وګورئ. یو صحابي دی که نه، څومره اتباع وه، د هغې نوم دی حکیم زد حزام رضی الله تعالی عنه. حکیم بن حزام رضی الله عنه اب سوال کو، نو نبی علیہ السلام ورته یو ځل وفرمیل ویل حکیم ویل سی وله ورکړه، بیا راغی، بیا یې وله ورکړه، بیا راغی، بیا نبی علیہ السلام ورته نور نشته دی. ویل حکیمه تا ته پته را وایي دا مال نه دی، دا دنیا دا شنه ده او خوږه ده، خو چې کله ته پکې مستغني یې که نه ته به موړ یې، او چې کله ته پکې حریص یې که نه ته به وږی یې. چې برې دنیا کې مستغني یې که نه ته به برابر یې موړ به یې، خو که برې دنیا کې ته حریص یې ته به وږی یې، بلا مال به در سره یي. او دویمه خبره یاد ساته، دا سکورلټې دي، دا داغونه دي د مخ، د قیامت په ورځ باندې د سوالګري په مخ باندې به غوښه نه وي، اډوکې به ښکاري. او درېیمه خبره دا وره چې اول سوال مه کوه، چې کې نو د شریفانو نه کوه، د عزتمندو شریفانو نه کوه. که فرض که هغه دله صدر نه کړي که نه بې عزته به دې هم نه کړي، که صدر نه کړي بې عزته به دې نه کړي. نو چې کله د دا خبره واورېدله سکورلټې دي او په قیامت کې شرمندګي او بې عزتي ده، په دنیا کې هم بې عزتي ده، ورته د الله رسوله وایي نن ستا په دې حکم زه عمل کوم، د نن نه بعد زه به چا د مال نه ذره برابر یو شی کم نه کوم. دومره سخت و چې کور ته به راغی نو په کور کې به چاته دا نه ویل چې مال اوبه راکوي، په خپله به اوبه راغېستې، په خپله به خوراک څښاک هر څه ځان راغېستو، خپلې جامې خپل لباس په خپله وینځو. یو ځل په آس باندې سور دی او چابک ترې وغورځېدلو، یو کس رامنډه کړه جي چابک اول بس پرېږده په ځمکه باندې ښکته راکوشو، چابک یې واخېستو بېرته سور شو لاړ، نه خفه کېدو، خوشحاله روانو. بیا چې کله نبي علیه السلام وفات شو، نبي علیه السلام وایي چې واقعي حکیم دی، قول او فعل برابر دی، بس خبره یې کړې ده، بس هغه شانتې دی. خو چې کله بیا نبی علیه السلام وفات شو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور راغی، په بیت المال کې د مسلمانانو کم حقوق راله، نو هغه ورته چې حکیم ستا دلته حق راغلی دی، هغه ورته زما حقوق نشته دی بیت المال کې، ستا حق دی، سوال نه دی، نشته دی نه اخلم. بیا د عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی، دومره مال د حکیم جمع شو چې هغوی تنګ شو چې کوم ځای کې دا سره سپین زر کېدو وله اوس. نو هغه خلک جومات ته راغونډ کړه، حکیم یې راوستلو، حکیم وایي ستا مال دی ته نه اخلې، اوس موږ څه وکړو په دې باندې، ساتل ګران شو. هغه ورته ویل امیر المؤمنین ما خو مخکې نه اجازت کړی، زما مال نشته دی، چاله ورکړئ تقسیم یې کوي. خلقو ته ویل چې تاسو ګواه شئ، امیر المؤمنین عمر فاروق ته فرمایي تاسو ټول ګواه شئ، حکیم خپل مال نه اخلي، هغوی تقسیم یې کوي. او بالکل تقسیم گئی، ایسته لاړو جماعت نه بهر ته ووتلو، سري جامې اغوستلې، په خپل اس باندې سور شو، ایسته لاړ، مال یې تقسیم شو. یعنې دې ته اتباع وایي، دې ته عاشق وایي. لہذا د پیغمبر سره به ستا څه وي؟ حقیقي مینه وي. دریم نمبر حق د والدینو حق دی. دا ډېر اوږده اوږده ټاپکونه زه مختصر وایم. د مور و پلار حقوق، د مور و پلار حقوق ډېر زیات دي، بیا خصوصي د مور قرآن کې الله تعالی د هغې ذکر کوي، وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره ښه کوه. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قرآن مجید داسې حق بیان کړی دی چې تا ته وایي چې که ته مور پلار د خیرخواهۍ طلبګار هم یې، خو ورې هغوی ته به د خیرخواهۍ خبره په سختۍ سره نه کوې،
د خیرخواهۍ خبره به په سختۍ سره نه کوي، نرمۍ سره به کوي. هسې نه چې چېرته د خیرخواهۍ خبره په سختۍ سره وکړي. لکه اوس فرض که ته ورله دوایي ورکړې او هغه مور پلار نه خوري او ته ورته چې کوم دی د غصې په انداز باندې خبره وکړې، نو ته د مور پلار حقوق ادا نه کړه، ته نافرمانه یې. اگر که ته نیک صالح یې خو ته نافرمانه نه به کې. نبي علیه السلام دومره قدر کوی. یو وارې مدینه کې و، مور ابۍ حلیمه ابۍ را روانه ده. نبي علیه السلام چې وکتل زر ورغې څادر یې ورته خور کړو او په هغې کې راونیوله بوډۍ ابۍ او هغې کېنوله. صحابه حیران شو چې د پیغمبر په څادر باندې دا بوډۍ څوک دی چې کېني؟ د الله رسول دا بوډۍ ابۍ څوک ده؟ وایي تاسو نه پېژنئ زما مور د حلیمه ابۍ ده، د بنو بکر خاندان سره تعلق لري، تاسو دا نه پېژنئ؟ او نبی علیه السلام سره غلی کېناستلو لکه یو ماشوم چې هغه د مور پلار مخې ته سړی کېني که نه، نبي علیه السلام په ارام ورته کېناستلو، هغې ورته خبرې کولې. دا یې قدر و. د دې وجه په جنګ حنین کې چې کله د هغې خور ونیولې شوه شیمه او نبي علیه السلام مخې له راله، ډېره زمانه تېره شوې وه. نبي علیه السلام تپوس وکړو ته څوک یې؟ وایي زه خو ستا خور یم که نه، رضایي خور دی شیمه، ما قلار کړی مشره وتي که نه. نبي علیه السلام وکړه ته شیمه یې؟ چې ښه زره چې کوم دی هغوی ته چې پرېږدی ده د دې ټول خاندان پرېږدی، د هغې مال و دولت هر څه ورته حواله کړی، ته ځه. هغې اسلام قبول کړی. نه ځم اسلام قبولوم، چېرته ځم؟ یعنې د مور پلار سره به ښېګړه، خصوصي بیا د مور سره چې حملته امه وهنا علی وهن. د دې وجې چې کله عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه فرمایي، صحیح بخاري حدیث دی، وایي څوک ډېر حقدار دی د صله رحمۍ؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل مور، ستا مور. وایي بیا؟ وایي ستا مور. او په یو روایت کې په درېیم ځل یې ورته ویل، یو روایت کې په څلورم ځل یې ویل چې ستا مور بیا ستا پلار. د دې وجې د مور پلار حق دا ټول نه زیات دی. عبدالله زوی د عباس رضی الله عنه فرمایي 3 حقوق داسې دي چې په هغه حقوق کې څوک فرق کوي دی مسلمان نه دی. اطیعوا الله مني، اطیعوا الرسول نه مني مسلمان نه دی. بیا اقیموا الصلاة مني او آتوا الزکاة نه مني مسلمان نه دی. ان اشکر لی ولوالدیک، پروردګار زما شکریہ ادا کوي، د مور پلار شکریہ نه ادا کوي، دی مسلمان نه دی. ځکه چې الله ورته ویلي دی د قرآن نافرمان دی، د قرآن نافرمان دی. بعضې خلک یې وایي زما مور پلار زما سره ډېر زیاتی کړی، هر څه چې کړي دی هغوی ته به سزا میلاویږي. اول الله ورکړي، ستا ورسره څه نشته دی. پلار ولګي بچی مړ کړي، د جمهور علماو رایې دا چې په پلار باندې به قصاص نه وي. پلار به خون بها ورکوي، دیت به ورکوي، لیکن چې قصدن آمدن خپل بچی مړ کړي نو په ده باندې قصاص نشته دی. جمهور علما الا مالک، د امام مالک نه علاوه باقي ټول امت ته دې قایل دی چې قصاص چې کوم دی په پلار باندې نه جاري کېږي. خون بها به چې کوم دی ورکوي، دیت به ورکوي. دا ولي حق یې زیات. څلورم حق د اولاد حق دی، د بچو حق دی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. خپل خلقو، خپل ځان، خپل اهل عیال او بچي د اور نه بچ کړئ. د دې وجې حدیث کې راځي کلکم راع وکلکم مسؤول رعیته والرجل راع فی اهله ومسؤول رعیته. د هر چا نه به د هغه د رعیت تپوس کېږي. د دې وجې نه د بچو تپوس پستانه کېږي خامخه. که د بچي تربیت یې کړی دی او ته وفات شوې نو اذا مات العبد انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریه او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له. نیک بچی به صالح دعا به درته کوي. نن سبا ډېر بد حال روان دی، ډېر بد حال روان دی. مور پلار د بچو نه خبر نه دي او داسې یو مضر کار روان دی. زه به وایم چې دې ټول سر چې کوم دی نو دا مشران دي او دا سرکاري عمله ده چې په ډاګه باندې د نشې چې کوم دی پرچار روان دی. په ډاګه باندې چرس خرڅېږي. کم دکانداران چې سګرټ خرڅوي دا ټول نه غټ مجرم او ظالم 1 نمبر دی. چې نسوار خرڅوي دا 1 نمبر مجرم دی. هغه وایي نسوار خو پکې هلکه بالکل پاک دی، ډوډۍ دی وایي خورئ، سلوخي پکې داسې هم دي. پکې داسې خبرې کوي. کومه دکاندار چې نسوار خرڅوي د 1 نمبر مجرم دی. د بنیاد د نشې چې کوم دی ماشوم له کېښودو چې نسوار یې شروع کړه، سګرټ یې شروع کړه، چې سګرټ یې چرس یې شروع کړه، چرس یې آیس او شراب او سو سره بسي. کوم شی پیغمبر نه دی کړی پاکې څنګه خیر دی؟ د غوایي زویه چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ته پای کې خیر ګورې، که ته ملا یې او که ته امي یې او که ته هر څوک یې، خو چې ته نسواري ته سر نه سړي زوی نه. دا کار پیغمبر نه دی کړی، دا صحابو نه دی کړی، دا تابعین نه دی کړی، دا تبع تابعین نه کړی، صالحانو نه دی کړی، دا ائمو حضراتو نه دی کړی، محدثینو نه دی کړی،
دا نیکانو صالحانو نه دی کړی، دا زمونږ د دې علاقو سپین مشرانو نه دی کړی چې کوم ښه خلک تیر شوي دي. ته څنګه کې نن بچي ګوره په داسې روان دي لکه افسوس وکړي په دې باندې، سوچ وکړي په دې باندې. حکومت خو هېڅ اثر نه کوي، هېڅ هم نه وایي. خو دغه شان دي په دې بازار کې ښکته پورته ګرځي، شراب خرڅېږي، چرس خرڅېږي، آیس خرڅېږي، د ګناه ټول کارونه کېږي. دغه پولیس تی خبر دی، دغه سیچو تی خبر دی، تحصیلدار تی خبر دی، ټول خلک تی خبر دی. دوی تی پیسې اخلي او داسې ځي او داسې ځي. ولې دوی نشي منې کولی؟ دا د دې علاقې دا مشران دي نه دي خبر؟ د علاقې دا مشران چې دي دا دي نه دي خبر؟ تش مشران یې، تش په نوم باندې مشران یې، نور څه کولی شئ او که نه؟ نور هېڅوک څه نشي کولی، خپل ځان بچ کړي، خپل بچي بچ کړي، په خپله بچ کړي، نور څوک څه نه کوي. کشر طبقه د 80% نه زیاته چې کومه دی نه په شرابو په نشو کې روانه ده. ټولو روجې خوړل دي، د هلکانو ټولو روجې خوړل دي، روجې خوړلې دي، حرامیتوبونه کړي دي، نشې کړي دي، هر څه کوي، اوس هم کوي، روان دي. خپل ځان باندې سوچ وکړئ، څوک نشته دی، څوک ستا په کار نه، صرف خاندي پورې پورې خلک. هلکه د پلانکي بچی نشه کوي، خاندي پورې، شکر دی، پرېږده چې غرق شي، نور دې هم غرق شي. څوک په چا نه خفه کېږي؟ هېڅوک په چا نه خفه کېږي. کم سړی خفه شو؟ ما خو د چا نه وانه اورېدله. ما چېرته د غم خبره دا وانه اورېدله چې یو سړي ما ته دا خبره کړي چې هلکه یاره د پلانکي بچی دی او ته وګوره هغه داسې د خفګان خبره ده چې هغه ګناهګار دی، هغه نشه کوي، هغه غل دی، هغه دا کار کوي، دا کار کوي. په داسې انداز باندې کوي چې خوشحاله وي، داسې انداز باندې کوي چې خوشحاله کوي. مه خوشحالېږه په چا باندې، مه د چا په غم، نه د چا په بیمارۍ، نه د چا په تکلیف، نه د چا د بچو په بېادبۍ باندې یا د هغوی بد اخلاقۍ باندې، د هغې په ورانېدو مه خوشحالېږه، ستا هغه به خراب شي. خفه شه پې، خفه شه. نه د بچو تربیت دا یو اهم شی دی، نن موږ د دې نه بلکل غافل یو. 5 نمبر حق د اقارب، د رشته دارانو حق. وآت ذی القربى حقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. بیا رشته داران چې کومه نږدې رشته دار دی د هغې حقوق مخکې دي، چې کوم لرې دی د هغې نه بیا 2 نمبر 3 نمبر کې دي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. یو سړی دی د هغه په الله باندې ایمان دی، په ورځ د آخرت ایمان دی، صله رحمي دی وپالي. نبی علیه السلام فرمایي صله رحمي دا په عمر کې برکت پیدا کوي، دا په مال کې برکت پیدا کوي، د سړي عمر عزتمند کوي او د سړي مال عزتمند کوي. 6 نمبر حق د ښځې او د خاوند حق دی. د ښځې او د خاوند حق قرآن مجید اول خاوند ته ویل دي وباشرهن بالمعروف، ښځې ته نه دی ویلی نه، وباشرهن بالمعروف، خاوند ته وایي د ښځو سره ښه سلوک کوئ. بیا وایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، او ستاسو باندې د دې ښځو حقوق دي، سر ته ورسوئ. نبی علیہ السلام د وفات په ټایم کې فرمایي استوصوا بالنساء خیرا، د ښځو په باره کې چې کومه دی نو ښه وصیت کوئ. فإن المرأة خلقت من ضلع، ښځه د پختۍ نه پیدا ده. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، او هغه په پختۍ کې کوږ ځګی هغه اوچت ځګی وي. فإن ذهبت تقیمه کسرته، که ته وې ځای نه یې غومه نو ماته به کې. وإن ترکته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا، او ماتولی سري کسرها طلاقها. دا حکم یې کړی دی. د دې حدیث کې راځي لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرها منها خلقا رضی منها خلقا آخر. یو مؤمن سړی دی خپله ښځه د یو کمزورۍ په وجه باندې د هغې سره بغض او نفرت نه کوي. که یو پکې کمزوري ده بل به پکې د خیر وي. یو دا چې دیني کمزوري، فحاشي یا د زنا کمزوري، هغه هم قابل معاف نه ده، د هغې نه پس پرېښودل نه دي پکار، طلاقول یې پکار دي. خو لیکن داسې یو کمی چې هغه عام د عرف او رواج مطابق کمی دی یا په ژبه کې معمولي غونې تیزوالی دی، نو که چېرته دا یو عیب دی پکې، نور 15 10 20 30 صفتونه به پکې نوري، نو هغه صفتونو ته وګوره. لہذا د ښځې په خاوند باندې حقوق او د خاوند په ښځې باندې حقوق. الله تعالی یو فطري حق ورکړی دی خاوند له چې هغه څه دی، هغه د رجلیت دی، د سړیتوب دی، هغه دې څوک نشي اخیستلی. اوس پاتې شو نور په هر څه کې مساوات دی. یعنې دا مو وایي چې یاره سړی چې کومه دی نو هغې ته دا اجازت دی چې ښځې ته په کنځلي کې اجازت نشته دی، ښځې ته په خیرې کې اجازت نشته دی، د ښځې حقوق په پامال کوي دا اجازت نشته، د هغې مال به ضایع کوي دا نشته. لیکن ښځه به هم داسې نه کوي. او که 2 ښځې دي نو قرآن د حدیث د هغې په باره کې فرمایي نبی علیه السلام چې من کان له امرأتان فمال الی احداهما جاء یوم القیامة شقه مایل. یو سړي 2 ښځې دي او د قیامت په ورځ باندې د دنیا کې چې دی د هغې سره بې انصافي کوي، د قیامت په ورځ چې راشي د نښه به دا وي، یو جانب به د ده څه وي، دا به پالج والی وي، دا به مفلوج وي. د لرې نه به خلکو ته پته ولګي چې هلکه دا هغه ظالم دی چې دی سره دی ظلم یې کړی دی، د یوې ښځې حق یې سره پامال کړی دی.
وم نمبر حق دار حکمرانانو او د رعایاو په خپل منځ کې حقوق. حکمران ښه حکمران هغه دی چې هغه د رعایاو په غم کې وي، په سوچ او فکر کې. دا ترکی دا بادشاه دی که نه، هغه ویل چې نوی نوی زه بادشاه شوم، نو په ترکی کې د غنمو روټۍ اخیستل دا ګران دی یو غریب سړي دپاره. ټوله شپه به زه ناست وم په دې سوچ کې ناست وم چې پروردګاره دا به څه کېږي، دا وطن دومره لوی قرضدار دی، لوی قرضدار دی، لیکن هغه به څه کوله، هغه به ټوله شپه بندګي کوله، ټوله شپه به بندګي کوله، ذکر به کوله، اذکار به کوله. زمونږ مشران خو سر نه تلاوت نشي کولی، تلاوت زمونږ مشران له تلاوت نه ورځي، نو هغه به زما استاد دپاره دوا څه وکړي. زما خیال چې هغه چې لاس اوچتوي نه، د لاس اوچتولو صرف خپل ځان یادوي، لیکن مشر چې کومه دی نو هغه به صحیح، هغه به خپل رعایا یادوي، خپل رعایاو ته به دعا کوي. رعایا به چې کومه دی خپل بادشاه ته دعا کوي. نو رعایا خو دعا کوي بادشاهانو ته، مشرانو ته، لیکن مشران لاندې خلکو ته دعا نه کوي، بلکې الټه د هغې د پرې کولو د ختمولو کوشش کوي. خو ته به خپله خوله په قابو کې ساتې، پالتو خبرې به نه کوې، بې تحقیقه خبرې به نه کوې، کم شي څه پیدا نشته یې ولیږي. او خصوصي طور باندې اوس دې دور کې مونږ خو په داسې دور کې رالو چې دا دور تاسو چې دا کم شیزونه در سره دي، فیسبوک ته او دا څه دي، دې خو د خلکو نه جامې وایستلې نه، د الله دپاره د الله نه ویرېږئ. خلک غر شو، وطن برباد شو، وطن چې کوم زوال طرف ته روان دی. چاپیره خونخوار دشمن چې کوم دی نو هغه چاپیره دی ورته. افغانستان زموږ دشمن دی، ایران زموږ دشمن دی، هندوستان زموږ دشمن دی، بنګلادیش زموږ دشمن دی. زموږ نه چاپیره چې څومره خلک پراته دي ټول زموږ دشمنان دي. تر خپل وطن سرحداتو ته دوا ولې نه کوې؟ تر خپل وطن دپاره چې کوم غم ولې نه کوې؟ تا کړي دي 2 رکعته نفل دي کړي د خپل وطن دپاره، تا باندې فرض دي کوه. تا چېرته داسې کړي دي چې ذکر دي کړی خپل وطن ته دې دعا کړې ده؟ ته خو چې لاس اوچت کې یا الله ما وبخې، یا الله ما وبخې، یا الله ما وبخې، یا الله زما داسې وکړې، زما داسې وکړې. نو چې وطن لاړو خو ته هم ورسره لاړې، تا باندې دا فرض دي ته به خپل وطن ته دوا کوې، ته به د خپل کلي ته دوا کوې، د خپلې علاقې ته به دوا کوې، د خلکو ته مسلمانانو ته به دوا کوې. نو دا خپل زبان او دا خپل ژبه، دا خپل دا چې موبایل باندې د ګوتې دا کم استعمال کې، دا لږ صحیح کوه. چا نه جامې مه وباسه، ستا نه به جامې وځي. چا باندې الزامات مه لګوه، تا باندې به الزامات ولګي. بل سړی مه عیب جن کوه، تا کې به عیوب راوځي، پټ عیوب. کم یو انسان دی چې پاکې عیوب نشته؟ داسې انسان خو شته نه، هر انسان داغدار دی. لیکن کوشش دا پکار دی. او د مشر په باره کې هر څنګه مشر چې دی یو داسې کمی چې هغه اسلامي کمی دی، چې هغه اسلام ته تاوان دی، وطن ته تاوان دی، د هغې خلاف په خامخا راوځي. لیکن که فرض که داسې نه وي نو بیا ستا ژبه چې کومه دی دا په قابو کې د خپل مشر خلاف کار به نه کوي. او موږ ور ډېر غټ تجاوز کوو. امام قرطبي رحم الله یو ځل نقل کوي، وایي حسن بصري مخې ته چا د حجاج ابن یوسف په باره کې ډېرې سپکې خبرې وکړې. نو چې ډېرې سپکې خبرې وکړې نو حسن بصري رحم الله ته وفرمیل، وایي ګوره خپله ژبه قابو کې کړه، دا تا چې کومه خبره وکړه دا په حجاج ابن یوسف کې نشته، دا تا چې کوم الزام ولګو دا په حجاج ابن یوسف کې نشته دی. که د حجاج ابن یوسف نه د هغه د لکاو کروڑاو ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه به ستا د یو ظلم تپوس هم کېږي. مونږ چې دی نو بل ته ظالم وایو، لیکن ځان ته ظالمان نه وایو. د هغې وجه دا ده چې مونږ په سوونو زرګاو ظلمونه کوو، شپه ورځ لګیا یو، بې قابو لګیا یو، لیکن مونږ وایو زمونږ به الله تپوس نه کوي. د هغه نه به تپوس کوي، د پلانکي نه به تپوس کوي، د صدر نه به هم تپوس کوي، د وزیر اعظم نه به هم تپوس کوي، د وزیر اعلی نه به هم کوي، د گورنر نه به هم کوي، د کلي د مشر نه به هم کوي، د غټ نه به هم کوي، خو د کشر نه به هم کوي. ستا نه به نه کوي. و ته په دکان کې ناست یې او سهار نه دې شروع کړې د ماښامه پورې چې کوم دی لګیا یې د سیند په غاړه باندې ناست یې د سهار نه ماښامه پورې لګیا یې، یو مشر درنه پاتې نه شو، یو درنه چې دی نو داغدار پاتې نه شو، په هر چا باندې داغونه لګې او بې تحقیقه چې کله دې سړی راټینګ کړي چې راځه چې ور شو هغه دا ته چې کومه خبره کوې چې دا پاکې شته که نشته. خلکو الزامات لګوي. مثال پیش کوم، زموږ د درګۍ کې تاسو چېرته ځئ نو د قلا سره مخامخ یو سره بنګله ده، دا نوې جوړه شوې د غوړو هغه میل چې دی جی سی پی، کومه جی سی پی غوړي چې دي دا د هغې د میل مالک چې کومه دی دا ځان له جوړه کړې وه. خلکو چې زموږ شیخ صاحب پسې پروپیګنډه کوله چې دا بنګله ته وګوره دومره مالې والی دی، داسې کړي داسې کړي، خلکو به خبرې کولې. نو په هغه پسې د سواد څه ملګري وو هغه پسې راله څه نور چېرې جي دا خبره داسې ډېره مشهوره ده چې تاسو دا بنګله جوړه کړئ. شیخ صاحب ورته ویل زما خو نه ده، خو کهیږي ښه ده، زما نه ده، نه مې جوړه کړې ده، خو که زما سره پیسې وي او ځان مې ښه جوړه کړې څه ګناه خو پکې نشته. او که خامخا تاسو وایئ چې ستا ده راځئ چې دعوه پرې وکړو، تاسو به ګوایي وکړئ راله. هغه ورته ویلی ښه
نو اتفاقي چې کومه دی هغه د میل هغه پنجابی و، هغه راغی مدرسې ته. شیخ صاحب خندله پورې هلکه وایي ته راشه، ویل څه راغلی؟ ویل جی ویل ختم له طالبان په کار دي. یاره وایي طالبان تعالی ختم نه کوي، ولې ستا د طالبانو په شیخ باندې تاسو الزام لګولی؟ څنګه وایي خلک وایي چې دا بنګله دا شیخ سیدا و جی دا خو ستاسو نه ده، او بالکل که ته وایې زه تعالی اوس در کوم، او چې نه ما بنګلو ته ضرورت نشته، که ته وایې زه تعالی اوس در کوم، نه ورته وایي زما بنګلو ته ضرورت نشته. څومره نظام خلک به لګیا داسې بلا خلک دی، په خلکو پسې خبرې کوي، خو لیکن خپله ژبه چې کوم دی په قابو کې. ولا تقف ما لیس لک بعلم، کومه خبره چې خبر نه یې که په هغې ورپسې کېږم. او دویمه خبره دا ده چې تا ته پکې څه فایده نشته دی، که معاشرې ته تاواني، که دین ته تاواني، که اسلام ته تاواني، که وطن ته تاواني، د هغې ذکر وکړه چې خلک ترې بد شي. او لیکن که داسې نه وي چا انفرادي ستا د هغې په انفراد کې څه کار دی. د دې وجې نه مسلمان دا دی چې دی به څه وي، دی به خپل ځان په قابو کې ساتي، او دی به د مشر او د کشر دغه تمیز کوي، خپل ژبه په قابو کې. اتم نمبر حق دا خپل ګاونډي حق. وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. بیا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې جبریل امین بار بار راتلو ماته وصیت کولو د ګاونډي په باره کې، وایي ما زما خلک میراث کې راسره شریک کوي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي خیر الجیران عند الله خیر لجاره. ښه ګاونډي هغه دی چې هغه د خپل ګاونډي سره ښه وي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. چې یو سړی ښه مؤمن هغه دی چې د مؤمن د ګاونډي سره ښه کوي. اذا طبخت مرقه فاکثر ماها وطاعت جیرانک. ابو ذر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شوروا پخې نو د خپل ګاونډي اوبه پکې لږې زیاتې کړي چې د هغه لحاظ پکې وساتي. او بیا د یو زنانه په باره کې نبی علیہ السلام ته امهات المؤمنین حضرت عایشه فرمایي د الله رسوله یو زنانه ده یا یو بل چا ورته وویله چې یو زنانه ده ډېره نیکه صالحه ده، ډېر نفلونه کوي، ګاونډیان دې تنګ دي. نبی علیہ السلام فی النار جهنمی ده. وایي بله ده چې فرایض واجبات سنت مؤکد سر ته رسوي، مستحبات ډېر نه کوي، له ګاونډیانو ډېر غټ خیال ساتي. ټول ګاونډیان د ژبې نه چې کوم دی نه څه دي هغه محفوظ دي. وایي دا جنتي ښځه ده، دا جنتي ده. نهم نمبر حق د عام مسلمانانو حق دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې حق المسلم علی المسلم ست. د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقوق دي عام ماحول کې. اذا لقیته فسلم علیه، چې کله ورسره ملاو شي السلام علیکم به وایي. واذا دعاک فاجبه، چې کله دعوت ته ولیمې وله ورکړي یا عام دعوت چې کله عذر نه وي قبلی به. واذا استنصحک فانصحه، چې کله د خیرخواهي مطالبه ترې وکړي نو دی به د هغې خیرخواهي لټوي. واذا عطس فحمد الله فشمته، کله چې هغه پرنجی وکړي الحمدلله وایي ته به ته یرحمک الله وایي. واذا مرض فعده، او چې کله بیمار شي نو بیمار پرسي تپوس یې کوه د 3 ورځو نه بعد. واذا مات فتبعه، چې کله وفات شي جنازې له ځه، او که جنازې له نشیدلې نو بیا د هغې بیا تعزیت له ورشه. خو لیکن تعزیت د 3 ورځو پورې دی. او یو مسافر که د بار نه راشي نو علامه کبایر کې علامه ذهبي نقل کوي چا ورتلی شي چې د لرې نه راشي، لیکن د کلي علاقې خلک چې کوم د 3 ورځو نه بعد دي نور تعزیتونه نه کوي. او بیا چې کله اختر یو اختر خو لاړو په غمونو هم تېر کو، خو چې بل اختر غټ اختر چېرته راشي چې بیا یې په غمونو تېر نه کوي. دا ورکوټ اختر مخکې چې کله په روژه کې مړي شو نو بیرته چې کوم دی نو کور والا ورته هم خوشحاله دي، عام خلک هم خوشحاله دي. دا بدعات او رسومات دي، دا مه کوئ. څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. خو دې رواجونو باندې په دې رسمونو باندې الله خفه کېږي، رسول خفه کېږي، فرشتې خفه کېږي، نیکان صالحان خفه کېږي، ماحول پې خفه کېږي. دې نه ځان ولې نه ساتي؟ خلقو ته تکلیف دی. څه شي له ځئ 3 ورځې خبره وه ختمه شوه بس لاړه. عام رشته داران چې کوم دی نه که په اختر کې نوی اختر راغی دوی نوې جامې نه اغوندي، دا ګناه کوي چې جامو طاقت یې الا ښځه 4 میاشتې 10 ورځې به انځلې شوي جامې اغوندي، نوې دي نه اغوندي. دا د مسلمانانو حق دی. لیکن د 3 ورځو نه د ناستې تعزیت ضرورت نشته دی، الا که څوک میلمانه راځي د لرې نه راځي نو بیا خیر دی. او که داسې نه وي نو دا ناستې ماستې مه کوئ. ولې دین چې دی په خپله به ځان باندې ګرانوئ؟ دین یسر دی، په دین کې سختي نشته. آخري حق په مسلمان باندې د غیر مسلم دی، ستا په خوا کې ستا په وطن کې هندو اوسېږي، سیک اوسېږي، عیسائی اوسېږي، یهودي اوسېږي، داسې مه وایه چې دا هندو دی، دا سیک دی، دا عیسائی دی، یهودي دی، دی چې کومه دی نو چوړي دی یا څوک دی دا وجل پکار دی، هلته زما ورور یې مړ کړو، هلته دا مړ کړو، هغه دا مړ کړو. د دې ساتل په تا باندې فرض دي، لکه څرنګه چې د هغې ورور مسلمان باندې ته خفه کېږې داسې په ده باندې هم خفه کېږې. د دې وجې نه چې ستا په وطن کې اوسېږي، ستا باغي نه دی، ستا جاسوس جاسوسي نه کوي، ستا د قانون بغاوت نه کوي، نو په تا باندې دا فرض دی دې لحاظ به ساتي. د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي د ذمي کافر وینه داسې عزتمنده ده لکه څنګه د مسلمان وینه عزتمنده ده. داسې به نه وی چې راشه په هندوستان کې څو شو ته زر چې کومه دی دلته په چا باندې ورمنډه کې
هلته خلک په جومات باندې ورمنډه کړي، ته د دې په مندر باندې ورمنډه کړې، نه د دې مندر حفاظت پکې ته به ورته ودرېږې چې څوک یې وران نه کړي، ته به د هغه ګرجې ته ودرېږې چې څوک یې وران نه کړي، ځکه ته مسلمان یې، ته به د ټولو حقوقو لحاظ ساتې. خو کافر دی چې هغه د حقوقو لحاظ نه ساتي. که ګاونډي دی فرض کستا د ګاونډګرۍ خیال به ساتي، که غریب دی د غریبۍ خیال به ساتي، که مسکین دی د مسکینۍ خیال به ساتي، که بیمار دی د صحت خیال به ساتي. علاج به ولکې زکات نشي ورکولی، الا صدقة الفطر په باره کې راځي دا نشي ورکولی، نو عام خیراتونه ورسره کولی شي، رفاهي چندې ول ورکولی شي، امداد او تعاون دا ورسره کولی شي. دا لس حقوق اجمالي حقوق دي چې په یو مسلمان باندې دا حقوق دي، دا سر تر رسول صحیح دا پکار دي. الله تعالی دې موږ د حقوق پاسدار جوړ کړي. دعا وکړئ پروردګاره ته زموږ د دې وطن حفاظت وکړې. الٰه العالمین ډېر مشکلات دي، پریشانیانې دي، الٰه العالمین د وطن دا پریشانیانې ختمې کړي، الٰه العالمین دا قرضې ختمې کړي، دا بدامنۍ ختمې کړي، نورې څه پریشانې دا ختمې کړي، ته محافظ او ناصر شي، زموږ د دې کلي محافظ او ناصر شي. الٰه العالمین زموږ مشران کشران نارینه او زنانه د ټولو حفاظت وکړي، د وبایي امراضو نه بچ کړي، او کوم مردګان چې وفات شوي ټول وبخښي، زموږ استادان او شیخان وبخښي، زموږ مور و پلار وبخښي، د چم ګاون علاقه په دې کلي کې څوک وفات شوي ټول معاف کړي، قرضونو نه بچ کړي، څو قرضدار دي قرضونو نجات نصیب کړي، څو بیماران دي شفای کامله وله ورکړي، عاجله وله ورکړي، چا څه شرعي اعجاز ضروريات یې سرته ورسې. الٰه العالمین د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي، پروردګاره د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه